خپل ځان نیک جوړولو دپاره امیر اهل سنت موږ ته یوه رساله راکړې ده چې په هغې کې 72 خبرې امیر اهل سنت فرمایلی دي. اولنۍ خبرې دا دی چې نن تا ښه کارونو نه مخکې ښه نیتونه کړي دي که نه دي کړي؟ ولې چې ښه نیت بنده جنت ته داخلوي. نو امیر اهل سنت مونځ ته راتګ نه مخکې د مونځ 40 نیتونه لیکلي دي. داسې ډوډۍ خوراک نه مخکې د ډوډۍ 40 نیتونه لیکلي دي. نور یې څه کې دا چای چې تا ماسکو که نه دا چای څکلو نه مخکې امیر اهل سنت 9 نیتونه لیکلي دي چې 9 نیتونه وکړه چای پیاله وڅښه نو په دې به الله تعالی ته هم اجر درکوي. نو ما عزتمندو دا 72 مند انعامات رساله ځان سره کوي واخلئ او دا روزانه فیل کوئ. دې سره په سړي کې یو قسم ته جذبه د نیک اعمالو پیدا کیږي. نو نیک اعمال کول پکار دي. جند ختم دی ایس پته نه لګي څوک په منبر باندې څوک په موز باندې څوک په ګناه باندې ولاړ یو ولته روح قبض شي. نو خوش قسمت هغه دی چې په منبر باندې روح قبض شو. خوش قسمت هغه دی چې په موز کې روح قبض شو. په تلاوت په وخت کې روح قبض شو. نه کې هغه سړی چې ګناه کوي ګناه په وخت باندې روح قبض شو. داسې ویډیوګانې شته دي زنانه دی او سړي دی ډانس کوي دې وخت کې زل کدن راشي. داسې ویډیوګانې شته دي چې ډول ډنګي او ډول ول په خپل باندې مړ شي. نو الله دې مونږ داسې عاقبت نه وساتي. ما عزتمندو دا کله چې انسان نیکو خلکو سره کینی نه صحبت صالح تورا صالح کند. مولانا رومی رحمت الله سے فرمائی صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند. فرمائی دې نیکو خلکو صحبت د نیکو خلکو ناس ته به تا نیک جوړ کی او د بدو خلکو ناس ته به تا بد جوړ کی. نو ستا مرضی دی چې ته چا سره کینې. فرمای یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر از 100 ساله تدبیریا. یو لمحه چې نیکانو سره کینې دا د 100 کالو عبادت نه غوره خبر دی. نو ما عزتمندو الحمدلله هرې جمعې په شپې باندې هلته هفتهوار اجتماع کېږي. اجتماع کې هم کوشش کوئ اول نه تر اخره پورې په شوق سره راځئ. دا سستی ختمه کوئ. ځان سره نور کسان راولوئ. او بل دې نه علاوه 5 تاریخ ته به انشاءالله مدني قافلې سفر کوي د 10 ورځې. خپل ځان اصلاح دپاره زده کړې دپاره جماعت کې نماستي دپاره تا نه به تپوس کي یا رب تله او تا دین زده کړې دپاره په جماعت کې په ځمکو باندې سملستی وم یا رب صرف ستا رضا دپاره تله بیا کور کې تهجد نه درته میلاویږي په قافلې کې پابندۍ سره درته میلاویږي.